عمران خان چونکې د پاکستان وزیر اعظم دی او د هغه د سوات انتخاب لکه د ملکن ډویژن انتخاب او دې کې لکه بونیر شو سوات شو دا یو علاقې دي نو دا زمونږ دپاره د ډویژن دپاره ډېره د اعزاز خبره چې کپتان صاحب د پاکستان وزیر بحیثیت پاکستان وزیر اعظم سوات ته راځي او دلته جلسه کوي نو دا زمونږ ټولو لپاره د لوی اعزاز خبره ده او انشاءالله عمران خان به یوازې نه راځي هغه سره به ښه د هغه پوره ټیم راځي او زمونږ د خان صاحب نه دا توقعات دي چې ملکن ډویژن چې څومره بیکورډ پاتې شوی دی هغه به دلته ښه د میګا پروجیکټس اعلان کوي او زه د خان صاحب نه تمه کوم چې زمونږ د بونیر یو دیرینه مسله چې هغه زمونږ د ګیس مسله چې ایم این اے صاحب هم بار بار په اسمبلی کې په هغې باندې بحث کړی دی هغه ایشو هغه هایلایټ کړې ده او د شروع نه پې لګیا دی په بونیر په ګیس باندې نو زه د پی ایم صاحب نه خان صاحب نه دا توقع ساتم چې انشاءالله د سوات په جلسه کې هغه د بونیر دپاره هم د موټروی هم د ګیس اعلان پکار دی چوکي او دا زمونږ د بونیر دپاره دا دواړه منصوبې چې دا انتهایی اهم دي انتهایی ضروري دي چونکې سوات او بونیر یو شی دی پوره ملکن ډویژن دی نو چې سوات کې نور ملکن ډویژن کې په نورو ضلعو کې څه کوي نو زمونږ بونیر دپاره که دا دوه کار وشي نو انشاءالله تعالی چې دا به زمونږ د پارټۍ دپاره د بونیر کې د کامیابۍ یو ډېر مضبوطه جړی ریاض خان چونکې دلته کې د پی ټی آی یو ایم این اے دی دوه ایم پی ایګان دي منسټر پکې هم شته او بیا څومره کولی شي چې دغه پی ټی آی دغه پاور شو چې ده د بونیر نه پکې څومره پر امید دی چې څومره خلک به پکې شرکت وکړي نو بونیر کې خو دا ده چې څه مفاد پرسته ټولي دي پکې هغې دا پارټي خوا دې خوا کړې ده نو خلکو پکې ګیلې خفګانونه هم ډېر دي د چا پکې کارونه هم نه دي شوي خو بهرحال عمران خان نه چا ګیله نشته نو انشاءالله د عمران خان جلسه به ښه په بھرپور شرکت به خلک کوي زمونږ د پی ټي آی د ورکرانو نه خلکو توقع ده چې عمران خان جلسه به انشاءالله د بونیر نه به انشاءالله ګاډي ولله ځي ایم این اے صاحب به په خپل ځای تنظام کړي ایم پی ایس به په خپل ځای کړي او د مختلف کانوای په شکل کې به خلک انشاءالله جلسې راځي جلسه به کامیاب وي په 72 سال کمګن چې دی هغه په 2.5 کاله کې نه صفا کېږي همدغه خلک دی دا کوم چې په پی ډي ایم کې نن شریک دي همدغه خلکو دا مسلې پیدا کړي دا خلک 72 سال په اقتدار کې پاتې شوی دی عمران خان خو 2.5 کاله وشو اقتدار ته راغلی نو اوس که ګراني راځي او کار څه چې راځي خو د هر شپې پسې یو سار راځي هر تیارې پسې یو رڼا وي نو انشاءالله زموږ اوس هم پر امید دی عمران خان نه او د دې جلسو اپوزیشن خو یې د دې لپاره چې دا به جلسې کوي دا به د حکومت خلاف پروزي چغې به وي هر څه به کوي خو حکومت انشاءالله خپل ټایم باقاعده پوره کوي او نیکسټ هم انشاءالله موږ توقع ساتو چې د پی ټی آی حکومت پر راځي او دا ملک په کامیابی تر نه نه انشاءالله بالکل به نه غورځېږي د پی ټی آی ورکر ته او د بونیر عوام ته به څه میسج جاري د پی ټی آی ورکر ته او د بونیر عوام ته او خاص کر زه خپل ایم این اے صاحب ته دا کوم چې په دې جلسه کې خان صاحب ته دومره دغه وکړي چې خان صاحب د بونیر دپاره د ګیس او د موټروی کم از کم اعلان وکړي په دې جلسه کې او ورکرز ته دا چې چونکې خان صاحب په خپله را روان دی ورکرز لا سپورټرز لا ووټرز لا ټول له پکار دي د پی ټی آی چې لاړ شي په دې جلسه کې بھرپور شرکت وکړي او د جلسه کامیاب